واپس کېدی نشي. د دې دستاربندي وه په 4 تاریخ باندې. ته وی نه کله کار به درولو ګنټي ورته غټه غټه اچو. د ملک د ګیټونو ته کولو که د خلک تښتي دلته نه. زموږ د ملک نه ځنګل جوړ شوی دی. بس هغه ارمان دې پاتې شو. فایر شوی دی. زه دا وایم چې زموږ په خپل کور کې محفوظ نیو. زما طالبه کوم پولیسانو نه چې زما بابا قاتلان دې ونیول شي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن عوان. ناظرین آج موجود ہوں ضلع نوشہرہ کے علاقے پبی میں. یہاں پر ڈاکٹر کو گھر سے کچھ ہی فاصلے پر قتل کیا گیا. یہ قتل واردات محض ایک قتل نہیں تھا بلکہ بچوں کے خوابوں کا جنازہ تھا، کیونکہ مقتول ڈاکٹر کے بچوں کی دستار بندی تھی اور ڈاکٹر ان کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن نامعلوم افراد نے اسے بے دردی سے مار ڈالا. یہ قتل واردات کیسے رونما ہوئی، قاتل کون تھے، قاتل کس راستے فرار ہوئے، ورثہ کا کیا کہنا تھا، یہ تمام ڈیٹیل میں اپنے اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ مقتول ڈاکٹر کے بھائی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. لاول اللہ پاک تاسو له صبر درکړي. ډېر غټه صدمه ده. خپل نوم راته ووایئ، بیا راته دا واقع څنګه شوې وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا زما کشر ورور دی فیصل، فضل فیصل ډاکټر، د ډینټل ډاکټر و او د ماشومان چې د دې دستاربندي وه په 4 تاریخ باندې او د ډېر خشته هر چا سره ویناګانې او دا ټول څیزونه شوي او په 3 تاریخ باندې دی چې دی نو چې دا ټول هر څه مطلب دغه پروګرام او دغه د میلمانو پروګرام او هر څه برابر کړ چې سبا به دا پروګرام کو دستاربندۍ نه بعد 4 تاریخ باندې ماښام په 4 چې دی هر څه برابر کړ 6 بجې وي تقریبا ماښام نه پس او دا علاقه بعد رسه داسې دغه هم نه دی، ځنګل هم نه دی او هغه د کور نه راوځي ژر ځم مطلب ماشومانو دغه مې خوشحالي ده ځکه چې دې نه مخکې د لور دستاربندي وه دا دا 3 خوشحالیانې په یو ځای باندې نو هغه هم خوشحاله وو، مونږ ټول خوشحاله وو او هغه راووتو بار هغه وی چې زه لږ دا ویښته مېښته لږ ټیک کړمه پلار یم که نه کشر دغه ینګ هلک وو څه داسې هغه څه بوډا نو څه دغه نو او بس دې ایریا کې د کور مخې ته لږ غونتې مخکې د سر دغه شوی چې د مطلب د باندې فایر شوی دی. نو زه دا وایم چې زمونږ په خپل کور کې محفوظ نیو، خبره ده که نه، نو بیا به مونږ کوم ځای کې محفوظ یو؟ دا زموږ څنګه ملک دی، دا زموږ څنګه هغه د دې به څه کېږي، د دې به څوک تپوس کوي؟ مونږ خو محفوظ نیو چې په خپل کور کې زه محفوظ نیم، زما بچي محفوظ نی، زه محفوظ نیم، زه به داسې پاکستان بیا زه دغه څه کوم؟ تاسو مهرباني وکئ، انصاف وکئ او د دې شي پته ولګوئ زموږ دغه والی. خو زه دا اریان یم، زه خو ماته په دې دانه وخت کې په 100 کالو کې زه ګورم میډیا والا هم راشي، خلکو نه انټرویوګانې هم والي، ظلمونه هم شوي، خو ما اوسه پورې څوک داسې صحیح نه کړ چې مطلب دا دی چې چېرته هغه کسانو ته سزا میلاو شوه. تاسو راشي بار ملکونو کې وګورئ خو بس پته پخپله ولګوي، سزا هم میلاو شي او دغه هم وشي، جزا هم میلاو شي. دلته خو دا خو دغه نه بس نن تاسو میډیا والا راغه ما نه هم تپوسونه وکړه، ما د بچي مو وکړه دا وګوره که نه، او زمونږ دننه دغه سوځي لګیا دی، مونږ مرو لګیا دی دننه او خو به دا به نن به دا ورځ به تېره شي او میډیا باندې به راشي او به ډېر هلکه او زیاتې وشو، ظلم وشو، دغه وشو، بس خبره به ختمه شي. تپوس خو به دې شته. ستاسو د خبرو نه لکه موږ دا مطلب واخلو چې تاسو پولیس ته مطمئن نه یې، ادارو نه مطمئن یو، خو تپوس پته ولګوئ، دا وکئ، د دې مخنیوی وکئ. دا به څه کېږي؟ دې ملک نه خو به خلک وتښتي. که نن تا مطلب دی چې دا داسې حساب نن تا د ملک دا ګیټونه ته کولو که دا خلک تښتي دلته نه، زموږ د ملک نه ځنګل جوړ شوی دی. تاسو دا مهرباني وکئ، تاسو لږ غونتې انصاف وکئ، تاسو دا ادارې را بیخي شئ او د دې دغه وکئ، مخنیوی وکئ، که دا هر قسمه خلک دي. دا راته وایي ډاکټر صاحب چا سره خبره شوي چې هغه ته څه دمکیانې میلاو شوي، داسې څه خبره خو نه ده؟ داسې وګورئ تاسو پر ټول پر پبو ایریا کې چې زما د رور یا زمونږه څه قسمه دغه ته 1% هم میلاو شو، نو زه دا ذموار یم.
هیڅ چا سره ساوت چا سره زموږ سره دغه نشته او موږ سره دا ظلم وشو. یو داسې کنه چې خار کې راشي خلک راشي وارداتو کې لاړ شي لکه څوک داسې کپیج نیم نو هغه ټیم هغه انجان ځان نه جوړ کی دا وکړي دلته بارانه کس راځي پیژندل کیږي اوس پوری داسې چا مونږ نه ویل چې فلانه کس راغلی څوک نه وای چې دا دغه څه کار شي مخ سړی ته په شک په نظر ګورم زه خو دتم په شک په نظر دتم ګورم چرته دی پکې دي زه خو په شک او دا کې زما خو د ما مونږ خو دا سوی مورد په ګولې چې په هغه باندې ود کېګو مونږ زیاتې چا سره نه کړی مونږ ظلم چا سره نه کړی او زما بچو سره زما دغه سره دا ظلم کیږي دا زما رورو دا زما ډیر کشرو دا زما بچیو زما دا زړه جاړي او بیا چې د ماشومان پرون په دلته کې دعا کې پد کې ناس په جمعات کې ما بل دغه بچي د ما مخ نه دی لري کزه چې ته ګورم زما زړه جاړي زما زت به کنټرول کېږم تاسو دا مهرباني وکړئ دا ادارې چې دي دا پکار دا چې دا راویښ شي او د دې پوره دغه وشي دا یو نن دا فیصل نه سبا بل څوک دلته کې د دې دغه کوي چې د دې دلته کې امن جوړ شي. زمام بیا مکه سوال دی کدلته ډاکټر صاحب راوته چونکه دا زمونږ بیک گراوند کې دا ځخ کاری لګیاري ډاکټر صاحب ته خلک به پیل نه بناستو لکه هغه ټیم راغلی نه یو فایر کړي چام نه دي لیدلی دا کلی والا سو کم نه وي چې ما ته سو کوی کړه ما خو نه دي کړي او کما پته لګېدلې وې نو زه پښتوني ما بیا خو خپل بدل بیا خو پریزم خو نه کنه اخر او بلکې پښتون نه ارسړې د خپل وینې ته پوس کوي بیا خو بس خو افسوس خبره ده چې ما ته سوخکاری نه بس زه ارسړې ته شک په نظر ګورم د دې کور تم په شک په نظر ګورم دغه تم ګورم اخر زما د کلی په مینس کې زما د کورونو په مینس کې زما د بدن ټوکړه بیلیږي د دې تاسو کوي تاسو مهرباني پولیس سو کلو سپورې نن چونکه دا 3 تاریخ باندې شو او نن 6 تاریخ خدا سي خبره ده چې تاسو کړه دې چې دا سدي مونږ ورته دغه ویلي چې را مونږ وسوک سي کړی نه دي اي دا کړه ماته دا انفارمیشن ملو شوی دی چې را پولیس زموږ متعلق ګرځیدلې دي کافي ګرځیدلې دي اشواق خان دي او هغه د ټولو لګیاري کوششونه لګیاري دا غیر روان دي چې او زموږ متعلق تاسو کړه اي وی چې را ارزه ورته دا ملو شي چې دا یو خاندان دی او د چا سره اس قسم صدقه نشته دا ماته دی پوره ډاکټر صاحب اشتل کېدو موبایل پیسې هر څه وسرو موبایل هم هغه پیسې هغه سره هغه بټو ملو شوی دا او ما دغه ټیم کې مونږ نو دی کې یو خبره ده ډاکټر صاحب کور دلته جوړ کړی دی مونږ اول یو کور کیو خو یو سو کالو شو چې مونږ مته تقسیم کړی دی بیل کورونو کیو یو بل ځای ارسلی خپل کور دی ماشاءالله هغه دلته کې چې هغه سردار شوی دی نو هغه ټیم کې په موقع مونږ نو دغه ته دغه وای فروته او دغه وروته ورته پته ولګي زی ورته چې بابا دغه ته کې پس دغه لاسي خیره په دې لاسي خیره پس مکه پروت ته هغه په اول لغه نه کړي چې دا تاسو به هغه ماشوم وړو کې دا 2.5 کالو دی وړو کې 3 کالو هغه په اول یقین نه کړي هغه لکه نه پس بیا هغه چې بیا په جړا شي چې بابا ته پروت دی هغه بیا راوتی دی او مته چې دلته کې بیا کور ورنو د زوی ځکه چې مونږ روریانو موږ په مکانونو یو خو بل خو بیا هغه نه پس هغه رشکا کې چول شي اوس د دې باندې نیم پی چې دا موبایل دنه بیا په دغه ټیم کې چا خو کړی دی موبایل وسره نشته دغه ټیم کې اوس اینه پس بیا نشته نو د دې تاسو ته ما خواسته درخواست بره کم سطح باندې کم خلک دي نو ایتم زما دا غری ریکوست دی چې دا مهرباني وکړئ دا د ما بچی تاسو نوم دی محمد هان تا حفظ وکړو او چې کله ستاسو دستار بندي ونه هغه نه یو ورځ مخکې بابا دله چويشتو څه ویل تا بابا ته وی نه کله به درولو ګنټي ورته غټه اچو کور وخت یارو خد دیګونر سپر پروګرام خبره ورکوم سمونش بس هغه ارمان دی پاتې شو بابا دې څه ویل چې را ختم وکاو ختم لپاره کوم خلک راغلو به جنازه کې شریک شو او تاسو نوم دی بچي
محمد حسان. تام حفظ کو او جی ستام دستار بندی وا او جی تا ته بابا سے ویلو ما ته مده ویلو. گاڑی بل جوړو ناوی گاڑی براولو او جی بهرانه اوست شامرانه اوست جی نور برته بابا سے ویل پروگرام غټ کوی چکر لوي سو او دا چا وشتو بیا پته نشته. اس پتہ نه لګی جی زما طالبه کوم پولیسانو نه چې ما بابا قاتلان دی ونیول شي. ستاسو نوم دی محمد شي ته ډاکټر سے مشر زوی او جی ته په موقع وی نه جي را روانم بس په موقع دا داسې ډزې واورېدې نه جي د دې وخت شی و چې ما ویښته واړه کول چې راتلم نو بس داسې نو دې ځای کې په وینو کې پروت و بیا او جی بابا سره څه اخري خبرې شوې نه جي وفات بس ته چې رالې دلته څه هېڅوک یوازې بس دی په پوله دا نه پروت و یوازې او چې پروت و. داسې زخمي حالت کې او جی او چې چا ډزې کړې وې هغه دې ونه لیدل چې نه جی. څوک و څوک نو پیدل و موټر سایکل باندې و زه چې راغلم کار مخکې شوی ډېر وخت کېدو او دا ستا دوه وروڼه چې کوم د دې خو حافظ قرآن هم شو دې لپاره دستاربندي هم شوې وه پروګرام هم کېدو تیاریانې مکمل وې ټولې او جی بس ما د رنګو که ځینې خانه کې وم وایي زه هم ویښته واړه کوم ته داسې چې راځې ځان سره پی راواله بس دې نه پس راوتی دی او دا دغه شوی دی ما چې ویښته واړه کول دی کې یو 40-45 منټ شوي یا 30 منټ لکه وخت شوی و دا وړوکی ورور ما سره ومې بس چې دغلته را روان وم بس دا دغه شوی الله پاک دې تاسو له صبر درکړي او دعا کوو چې الله دې دا قاتلان زر تر زر زمونږ دا دغه حکومت نه ادارو نه چې زمونږ سر د انصاف وشي او داسې دغه چې د نور خلکو د پاره هم یو عبرت جوړ شي چې د نور خلکو سره هم دا زیاتې ونه شي سبا مونږ سره خو شو د ما بچی د ما رور چې و که نه د ما ډېر کشر و زما بچی و که نه د ما فیصل چې واپس کېدی نه شي. ہمارے ساتھ اس وقت ڈی ایس پی پبی سرکل عدنان خان موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ایک قتل ہوا تھا ڈاکٹر جو تھا, واقعہ کیسے رونما ہوا, وجہ کیا تھی, اب تک سامنے کچھ آیا؟ جی تھینک یو. یہ تو 3 جنوری کو تقریباً شام کے ٹائم پبی پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک رپورٹ ہوئی, اطلاع ملی کہ ایک ڈینٹسٹ سے ادھر پبی بازار میں, اور ان کا جو ہے نا یہ یہاں پہ ڈیتھ ہوا ہے فائر مار کے. تو فوراً اس انفارمیشن پہ ایس ایچ او صاحب, انویسٹیگیشن ٹیم, میں نے وہ کنویں کا جہاں جو اسپاٹ تھا وہاں کا وزٹ کیا ہے, اور اس کو ہر پہلو سے ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پیچھے سے ایک فائر لگی ہے اور اس میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے, کوئی مطلب کوئی ایشو ہو اس میں یا کوئی مسئلہ مسائل ہو, تو ہر اینگل سے وہ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں انشاءاللہ مزید جو پھر کارروائی ہوگی وہ بھی آپ کے نوٹس میں انشاءاللہ لائیں گے. سر ہم نے دیکھا عموماً شہری علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آ کے واردات کر کے چلا جاتا ہے. یہ دیہات ہے, وہاں پہ کھیت بھی تھے, کچھ پتہ چلا باہر کا بندہ تھا, باہر سے آیا تھا, گاؤں کا ہی ہے؟ جس طرح وہ آپ نے وزٹ بھی کیا ہے, ایریا بھی دیکھا ہے, دیہاتی علاقہ ہے, تو دیہاتوں میں مسئلہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز کا بھی ہوتا ہے, اور اس میں پھر آپ کو پتہ ہے جگہ بہ جگہ کہیں پہ لائٹ کا سسٹم ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. لوگوں کا بھی یہی ہے کہ کوئی مطلب اس طرح وہ انفارمیشن موصول ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو پولیس پھر اس میں یہ کام کرتی ہے کہ جو ہماری ہیومن سورس ہوتی ہے اس پہ ہم لگے ہوتے ہیں, اور اس پہ جو ہے نا کام بھی ہوتا ہے, اور تھوڑا اس میں ٹائم لگتا ہے, لیکن وہ ایک اتھینٹک انفارمیشن اس سے آ جاتی ہے اور سامنے آتی ہے, اور پھر اس میں انشاءاللہ کیسز بھی ورک آؤٹ ہوتی ہے. سر ہماری ورثات سے بات ہو رہی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ واردات کے بعد مقتول کا موبائل مسنگ ہے, تو کیا یہ کچھ سنیچنگ وغیرہ تو نہیں؟ نہیں, مقتول کا موبائل پولیس کے پاس ہے, اور وہ فورنزک لیب میں موجود ہے, اس پہ وہ دیکھ رہے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی ڈیٹا ملتا ہے, کوئی مطلب ڈائلز کالز میں, کوئی ریسیونگ میں, اس طرح اس کو بھی انالیسس اس کی بھی ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی پھر مددگار ثابت ہوگی انویسٹیگیشن میں. تھینک یو جی. ناظرین, سوال یہ ہے کہ یہ واردات ٹارگٹ کلنگ تھی یا پھر وجہ کچھ اور ہے؟
اور سوال یہ بھی ہے کہ ایک ڈاکٹر اور حافظ قرآن بچوں کے والد کو کس جرم میں قتل کیا گیا؟ اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان۔